آلت آله دا آله چې کوم دی څه ته ویلی کېږي ما یستعان به هغه څیز چې په هغې باندې په یو کار کې په یو عمل کې امداد طلب کولی شي دغې ته وایي آله على مفعل ومفعال ومفعلة دابد ثلاثي مجرد نرازي ده مفعلون فوزن ده مفعالون فوزن ده مفعلة فوزن یو خبره یادو ساته چې یو د عام جمهور علماء مذهب دی هغې په دې آله کې چې دا اوزان بدل دي فرق کوي مفعلتون ترتیب هوی داسې وایي مفعلتون مفعالون داسې وایي که نه نو په هغې کې مونږه جمهور علما فرق کوي چې دا مفعلون وړې آلې ته وایي او دا مفعلتون متوسطې ته وایي او دا مفعالون غټې آلې ته ویلې کېږي خیال کې دراله خو محققین علما پکې یو تحقیق کوي چې په هغې کې شافعي ملا هم دی چې په دې کې فرق نشته بس درې ټکي دي او د آلې دپاره استعمالېږي کله یو استعمالېږي کله بل استعمالېږي د غټ او د وړوکي او د متوسط فرق پکې نشته دی خو به هر حال څومره چې تحقیق دی څومره چې استعمال کې مونږ ګورو نو د جمهور علماو دا قول مناسبت خوري د عام استعمال سره او د عام استعمال سره چې د جمهور علماو د قول او د هغې د مذهب مناسبت وخور نو ښه دا ده چې دا قول دې ته مونږ غوره ووایو نور د محققینو مذهب کې څه ګناه نشته ځکه هغه بې ترتیبه ذکر کړي وي بل ترتیب یې ولې ښودلی مفعلون مفعالون مفعلتون مثال یې ذکر کړی دی کالمحلب لکه محلب شو محلب چې کوم دی هغه آله د پویو رالوشلو آله د پویو رالوشلو په دې کې علما اختلاف کوي محلب چې کوم دی د حلب نه جوړ دی او حلب پویو ته ویلې کېږي حلب حلیب چا ته وایي پویو ته ویلې کېږي حلب یحلب حلب یحلب حلب وحلبة حلیب ما یحلب هغه چې رالول شوی شوي د غلام دی د څاروي نه د دې دپاره آله محلب دی نو آله خو هغې ته ویلی کېږي چې هغه سبب د کار وي سبب د کار وي په خبره باندې پوه شوې او محلب دلته کې د عامو علماو په نیس باندې هغه لوښي ته وایي په کوم لوښي کې چې د څاروي نه ته پی رالو شي دچکې یا پتیله یا بالټی دې ورته ایښودلی دی او لاسو باندې د میخې او د غوا کې نیسي او زور پې کې خیال کې مراله نو دغه د عمل ستا د عمل ته حلب ویلی کېږي خو دې لوښي ته دې ته خو پکار ده چې ظرف وویلی شي دا د محلب نه دا د محلبي دا د محلب نه دا د محلبي نو محققین او عالمانو ورته جواب کړی چې نه دا محلب دی دا محلب دی دا هغې آلې ته وایي چې د کومې آلې په ذریعه باندې دا پی رالوشلی کېږي څنګه لکه که دا لاس دې استعمالو نو دا آله شوه او اوس خو په دې زمانه کې دا خبره بالکل ټیک شوله چې محلب د پیو رالوشلو آله باقاعده ته ورباندې شته باقاعده ته ورباندې شته اوس په لاسو باندې چېرته یو څاروی نیم خلک رالوشي دا په فارمونو کې چې په سوونو باندې او په زرګونو باندې میخې ولاړې نو هغې هلته کې هغه
په لاسو نشي رالوشلی نو هغې ته د بجلۍ یو مشین دی د غولانځې ته یې ورواچي څلورو واړو تویونو ته او دلته بټن دباو کړي یو کش په لږ ساعت کې چې کوم دی نو بالټۍ ډک کړي بیا دغه بلته نو چې سړی رالوشي نو په هغې مثال په طور 2 غنټې لګي او هغه آله باندې چې رالوشي نو ټول په 10 منټه لګي نو بیا که دې ته وګورې چې محلب دا آله دوشیدن ته ویلی کېږي شیر دوشیدن څه شی شیر دوشیدن پی د غولانځې نه رالوشل دا کومه آله باندې کي نو که هغه آلې دپاره تا لاس استعمال کړی و لاس نو خو دا لاس محلب شو او که تا ورنه مشین استعمال کړی و نو هغه مشین محلب شو پخوا به مونږه چې چکني کوله نو ټماټر او مرچکې دا به مو چې کوم دی په چټو کې واچول بټکمالې به پسې راواغسه که دونه مولې نه وي ټاسه هغه موټه کوم او بیا به ډوډۍ سره هغه چکني خوړله چکني به مو که ډوډۍ به مو د چکني سره خوړله خو بهرحال ملاحظه پکې د جانبیان کړله اوس اسان کار دی ټماټر ورواچوه مرچکې پکې ورواچوه بل سم پکې ورواچوه او سوچ ورکه بټن دبا غر یو ساعت به وغړېږي کله به داسې تاوشي بیا یې په پلیټ کې راواچوه لیتړ به درته مخې ته پروت خیال کې راځي نو دغه د چټو قایم مقام شه که نه د بټکمالي قایم مقام شه که نه نو دقسې دا محلب آله اینه بېشماره آلې نوري لکه مزرب به زه والمه نو مزرب دا لاس هم د ضرب دپاره استعمالیږي او چوکه او لخته دا هم د ضرب دپاره استعمالیږي او ټوبک هم د ضرب دپاره استعمالیږي مزرب په مای ګزارو که مافي ګزارو که د ګزار او د وهلو آله ده خو د دې باوجود هم جمهور علما وایي چې نه محلب آله ده دا هغې لوښي ته وایي چې په کوم کې ته دا پی رالوشي هغه لوښي ته وایي چې په کوم کې ته دا پی رالوشي د پیو رالوشلو آله داسې نه ده چې پی پې رالوشلی کېږي خو پی پکې رالوشلی کېږي محلب والمفتاح دا کیلۍ ته ویلی کېږي چابي کنچي په خبره باندې پوه شوې مفتاح مفعال وزن شو والمکسحه مکسحتون دا د کسحه یکسحون ماخوذ دی جارو ته ویلی کېږي مکسحتون خیال کراله ونحو المسعود والمنخول والمدق والمدهون والمكحله والمحروزه ليس بقياس دا په اعتراض وارد شنو لاغي جواب وکړ ولکه تاخذ آلې د پاره وزن مقرر ک مفعلون یا مفعلتون یا مفعالون نو دې د پاره خو د دین علاوه په کلام د عربو کې نور الفاظم خلقو استعمال کړي لکه مسعود استعمال کړي منخل هغه محرزه پورې لاړ شه دا الفاظ په کلام د عربو کې هم د آلې د پاره مستعمل دي هغه جواب د په اسانه وکړ ٹھیک نه دا الفاظ مستعمل دي خو ليس بقياس دا قياسي نه دي خلاف القياس مستعمل شوی دي لکه څنګه چې مقبره د مقبر په ځای استعمال شوی اصل خو مقبره دی کنه هغه ځای چې قبرونه پکې وي نو مقبره دا تا پکې راغلی یا مقبره یا زمون په اصطلاح کې چې مونږ یې غلط استعمالو مقبره وایو څه وایو مقبره وایو نو هغې د هغې موږ داسې تقلید نه کوو چې دغه کافر شو دا ملا که چا مقبره وویله خو غلط استعمال دی نو مقبره هم غلط استعمال دی مقبره چې دا هاو سره راغلي دا هم غلط استعمال دی اصل اصح پکې چې کوم دی مقبر دی سره نو دقسې په دې مقام کې اصل وزن هغه به مفعلي یا به مفعلتوني یا به مفعالوني او دا ټکي چې کوم راغلي دي نو دا خلاف القياس مستعمل شوي دي او یا ورله علماو دا خبره کړي چې دا نمونه د دغې څیزونو دي خاصو څیزونو دا د عالي صیغې نه وي لکه اولنی ټکی کې راواله
المسعود مسعود چې کوم دی هغه آلې ته وایي چې د هغې په ذریعه باندې ته په غوږ یا په پوزه کې دوایي اچي بنه دوایي پکې اچي په پوزه کې یا په غوږ کې یا په سترګو کې دوایي نو هغې ته هغه خاص ټکی دی خاص چیز دی خاص چې کوم دی یو لوښی دی په هغې کې دوایي د پخوا نه پرته ده او ته په سترګه کې دوړې او ته په غوږونو کې ورچې او ته په پوزه کې ورچې دا آله نه ده دا ځکه چې هر یو آلې د صعود ته مسعود نه ویل کېږي هغه خاص ټکي ته ویل کېږي چې هغه ډراپر دی د هغه په سر کې یا ربړ غوندې دی او داسې نلکه پکې د شیشې لګېدلې ده سر یې نری غوندې دی نو ته آلې کې دوایي پرې راوالې اول بیا هغه دوایي په غوږ کې واچې په هغې دوایي راوالې بیا یې په سترګه کې واچې خو که دا دوایي ته په بل یو څیز باندې استعمال کړه مثلا اوبه دوایي ده او هغه ته په مالوچو باندې راواغستله او په غوږ کې دې وڅڅوله نو بیا دغې ته مسعود به نه وی دې ته به مسعات وی ملا ته ما ووایي چې په دې غوږ کې مې اوبه تللي دي په غوږ کې مې اوبه تللي دي دننه پکې کړپ کړوپه کله ټک ټوک دا پکې نارېږي نو هغه وی دلته سمله چې سمله استمه نو هغه دوایي راواغستله نو ما ورته وی چې هایدروجن پر اکساید د سره شته وي چې او ما که هایدروجن پر اکساید راواخله چې هایدروجن پر اکساید راواغستل نو ما وی که اوس به دې د دې بوتل نه وړی یا به دې چې کوم دې ډراپر ګوري نو معلوم چې راواغستل هایدروجن پر اکساید د دې اوبو په شان یو شی دی اوبه نه دي اوبه رڼې اوبه غوندې ښکاري او د رنګ او شکل اگر د اوبو دی خو فرق یې دا دی چې په اوبو کې هایدروجن او اکسیجن موجود دي دا د ګیسونو نومونه دي پکې خو یې په دې باندې خبرو کې راوړي هایدروجن پکې دوه حصې دی او اکسیجن پکې یو دی خلک وایي ته ماته د واټر فارموله ووایه نو H2O به ورته وي H2O به ورته وي خو هایدروجن پر اکساید هغه H2 ده هغې که هایدروجن یوه حصه دی او اکسیجن پکې دوه حصې دی خو بیا چې میلاو شي دغه دواړه ګیسونه نو د هغې نه مایع شکل جوړ شي د اوبو رنګ یې د اوبو په شانتې دی خیال کې م راځي که نه راځي دا هسې مثال درته یم تاسو ته د دې خبرو ضرورت په دې وخت کې نشته دی او نه د دې ځای سره څه تعلق ساتي خو د دې هایدروجن پر اکساید د دې مسعد او د مسعود دپاره خبره درته کوم نو هغه مولا ولګېدل هغه مالوچې راواغستل په هغه مالوچو باندې هغه دوایي واچوله نو هغې جذب کړه که نه جذب یې کړه نو بیا یې زما په دې غوږ کې مالوچ داسې ونیول ټکه 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 یو څاڅکی پکې وشو بیا نو د دې خولې پورې چې کوم دی دا غوږ رالړه د اخري سره پورې نو دغه هایدروجن پر اکساید کې دا کمال دی چې دا داسې راخوټ کېږي جوش غوندې کوي چې جوش کوي نو که دننه پکې څه خیرې څه شی پرېوتی هغه هم د ځان سره راوچت کړي نو بیا به ته په درز باندې دا غوږ دی بل طرف ته کوله ښکته کړي نو چې ښکته کړي نو هغه که څه خیرې پکې به دې پرېوځي اوس دې دپاره هغه ډراپ نه دی استعمال شوی مسعود ولا نه دی استعمال شوی دا مالوچ دې ملا استعمال کړ دې مالوچو ته ته مسعات ویلی شي دا هغه خپلې ګوتې او لاسې استعمال کړ نو دې لاسو ته مسعات ویلی شي خو مسعود ورته نشي ویلی مسعود به خاص و مکه خبرې اکه چې کوم شی د دې لپاره جوړ دی کوم شی د دې لپاره جوړ دی لکه ګوره دې ملا ته ته چې کوم دی جوال وی څه ورته وي جوال ورته وي دا په اصطلاح خدا جوړه شوله عام خلک په دې پوهېږي چې وایي دې ته موبایل وایي که څه وایي موبایل ورته وایي جوال ورته وایي په عربۍ کې نو جوال خو ته وي چې دې ځای نه هغه ځای پورې ځي او د هغه ځای دې ځای پورې ځي چاله یې جوړ جوال د مبالغې صیغه ده بیا خو ته هم جوال نه تا ته څوک جوال نه وایي تا ته څوک موبایل نه وایي موبایل مویله دې خواره شه داسې وایي نه وایي وایي ملا موبایل ته راکړه ماله زما هغې کې بیلنس ختم شوی دی
موبایل راکړه به یعنی سړی ته ټلیفون کوم خیال کې دی راته پوه شوې ما حرام شي دغه ته لاړم جده کې ناست وم ملګري راته ویې تا سره خو چې کوم دی ته دغه ما اخله دا سیم ما اخله ما چې سیم نه هلم نو تا ته به اطلاع څنګه کومه وی چې خوا کې به دی چې ته څوک ناست دي هغه ته ووایه چې زه میسج کوم یا مسکال دې نمبر ته کوم زما په خوا کې یو هلک ناست و د کراچۍ و نو هغه ته ما ویې ستا سره چې کوم دی نو د سعودی سیم موجود دی هغه وی ہاں میرے پاس ہے نو ما ورته میں ایک نمبر کو مسکال کرنا ہے هغه ما ته مسکال نہیں بات کرو مسکال نہیں بات کرو ما هغه نمبر میلاو کړ بس هغه هلک اوچت کړ چې اوچت یې کړ هلکه مې زه راغلی یم او ویټینګ هال کې ناست یم انتظار کوم بس وی چې 15 منټه کې درغلم یو ساعت پس مې کتل هغه خیال کې مراله اوس جوال دې ته ویلی کېږي اوس که ته دې سړي ته جوال وې چې دې سړي هغه سر ته ځي او دې سر ته ځي دغه جوال دی که نه چکر لګونکی دی که نه هغه ته جوال په دې لحاظ نشي ویلی چې د موبایل ته موږ په کوم معنا باندې وایو نو مسعود او دا نور سیزونه دا نمونه د دغې آلو دي د دغې لوښو دي د دغې سیزونو دي او اصیغه د آلې نه ده ښه والمنخل دارنګې منخل دی منخل چې کوم دی نو غلبیل ته ویلی کېږي پښتو کې هم څه وایو غلبیل ته منخل ویلی کېږي خو که تا اوړه د بل سیس نه چاڼ کړه خبره پوه شوې د جینۍ د الوپټې د جینکو د نرۍ نرۍ که د جرجر لوپټه څه شي جرجر چې کوم دی نرۍ کپړه د واخله د جرجر لوپټه په سر به ستا وي خوند به ما لره کوي خیال کې دی نه نو د جرجر لوپټه جنۍ راواغسته اوړې پکې واچول او داسې کشه پشه لاندې ته نري وړه ووتل د میدبیس په شان اوس میدبیس ته څه پېژني خو په خدای باندې ایمان راوړه بلا خبرې دي خبره پوه شئ اوس موږ خو چې کوم دی نو په دې زمانه کې به ډېر په غیبو ایمان راوړو ها اوس دغه چې کوم دی دې ته منخل ګورې نه ویلی کېږي دي لوپټې ته نرۍ بلې کپړې ته چې د هغې نه خلک چڼول کوي که په نور اسم نه پوهېږي نو که چېرته دیګونو پخلي خواله ورغلی نو هغه ملا یو نرۍ کپړه راوړي دیګونو والا تا ته وایي یو نرۍ کپړه یو 15 ګزه 2 ګزه 3 ګزه نرۍ کپړه راوړه د ململ نو هغه کپړه دغه واچئ په لوښي باندې او غوښه چې کومه پخ کړي هغه پکې واچئ چې پکې واچئ شوروا یې لاندې وځي شوروا یې د څه شي نه د دغې کپړې نه لاندې وځي دې دپاره چې دا نري نري هډوکي پکې لاندې شي چې دا شوروا چاڼ شي بیا ته هغه غوښه یو پوټی راندې خوا کوي او دې خوا یې ږدي نو هغه نري هډوکي چې پاتې شي نو هغه اخوا وسنډي هغه سپي وخوري او بل سي وخوري او بل سي وخوري اوس دغې ته منخل نه ویلی کېږي ښه دغې نرۍ کپړې ته چې تا دې اوبه چڼ کړئ تا دې شوروا چڼ کړه تا دې اوړه چڼ کړه دې ته به منخل نه ویلی دې ته به منخل ویلی کېږي سمجھېږي منخل ویلی کېږي که دغه اوړه دې په بله طریقه باندې داسې دې وخوځول په یو لوښي کې دا بوسکه یې سر ته راغله پوکې دې ورله ورکړ اخوا شو نو دا منخل دی خو منخل نه دی منخل به خالص د دغې دلویز نومي چې ډېر چاپېره به یې چمبئ او دا میز به چې کوم دی په دې کې به یې نری چال لګېدلی ته به پکې وړه واچې داسې به یې کې خیال کې مراله نو د هغې نه به هغه معده وړه لاندې لاړ شي او دې کې د پاسه به هغه بوسکر پاتې شي هغې ته نخاله ویلی کېږي هغې ته مونږ چې کومه دی بوسکر وایو یا مونږ ورته بوره وایو څه وایو بوره ورته وایو دا به پاتې شي او وړه به لاندې صفا لاړ شي نو دغې ته به منخل وی دی خاص هر لوښي ته خو منخل به خالص غلبیل ته وی څه په شرنګ کې ورغلي والمودوق دقه یدق نه ماخوذ دی
نو دې کې قیاس دا دی چې د عالی صيغه دې پکې میدا راشي. میدا هر د میدا کولو عالی ته میدا ویل کېږي. اوس کتاب ګټه باندې سسي زور ټاکاو نو دا میدا دی. دا څه دا میدا دی خبره باندې پوښ او کچرته تا په جوسر کې اوسې میدا په ګرینډر باندې دې میدا نو بیا څه شي دی هغه میدا دی. هغه میدا دی خو مودوق نه دی ځکه مودوق خالص مخلص د چټو مولی ته ویل کېږي. د چټو مولی ته د چټو کاڼه متخالق وي. چټو کاڼه اوس د لرګي موله ولا جوړ کړي دي. چټو د لرګي دی او موګه موله ولا د چا جوړ کړي دي د لرګي. نو پاره کې خلک بازي سونه ټکې په مطلب باندې پوه شوي. ها والمدهن او مدهن چې کوم دی نو د تیلو لوخي ته وي. هغه د تیلو لوخي چې هغې نه ته استعمالول کې لکه که تاسو فکر کړئ که نه د عطرو بوتل د عطرو نشته مې پرون ملاله ورکړه خیال کې ملاله ورکړه څه کې ورور دا خلک هم خوشحاله وو که نه خلک هم خوشحاله وو. دغه بوتل دی دونه دې بوتل پر سر کې یوه چاره لګولې ده. نو دا بوتل ټیک ده دا لوښی دغه دی ملا لوښه پیدا کړ دې کې هغه ملا شته دی مړه داسې ملا نه دی ګوره ورته دا یو دا بوتل دی یو د دې پر سر کې دا چاره باندې لګي دا بل ملا لګېدلی دی. خیال کې مراله نو اوس دا ګوره دې ته فکر وکړه دا بوتل من حيث البوتل چې واخلي بوتل من حيث البوتل چې والی نو دا خو د دې عطرو د پاره او د دې تیلو د پاره ظرف دی خو ته دا دغه بوتل استعمالې په لیلاسو یو مګي یا په دې ځای ومګي یا په دې ځای ومګي یا په طرف ومګي نو دا دې د آلې په ځای استعمال کړو. په دغه اعتبار دې ته چې کومه نو بیا مسوي ده کېږي دا دې ته مسوي ده کېږي مدهن او دا نوم دې باقاعده دی یو دې مدهن مدهن بداوي چې ته په دې لوښي د لوښي نه د بوتل نه د غټ بوتل نه د وړوکي بوتل نه د شړشمو تیل یا بل څه تیل چې هغه خلک د سویختو دپاره د مخ دپاره د لاسو دپاره استعمالوي لکه ته تیل استعمالوي دا تیل به په دې تلي کې اول راواچي. رسول الله مبارک په کومه طریقه کوله اول به تیل په تلي کې راواچي چې په تلي کې د تیل راواچول نو بیا که چشمې دې په پوزئ دا به درکړي نو لږ غوندې په دې به ولګي بیا معمولي په دې به ولګي بیا په دې به ولګي بیا په دې ولګي. ٹھیک شو دا خبره ختمه بیا به دې نه لږ تیل داسې دا ښی طرف بیا دا مخه طرف بیا دا ګس طرف بیا دا شا طرف نو تیل به ختمي بیا پکې دونه پاتې نه بیا به هغه دواړه لاسونه یو بل پورې ومږي او لګیا به دا سر به مږي مالش به کې چې د ویښتو د یخونو ته دې دا تیل درکوسي تیل د استعمالولو دا طریقه ته چې ویې ته دا حانه کنه استعمال الدهنه نو لاندې به پې نه استعمال الدهنه معنا دا نه ده د تدهنه چې ته په تیلو باندې ولامبل یا دې یو دوه سېره تیل وسکه تیل دې وسکل نه د تیلو د استعمالولو دا طریقه ده خو مال هم راځي خو څوک هم چې سبقونه نه وی نو اوس به زه ودوې نو خوب مال هم راځي خو مجبوري ده په مطلب پوه شوې ساعت چې مونځ وکړو نو ما وی چې هلکه د هلکانو تکلیف وي چې په باندې 5 بجې به تاسو نیغ ولاړ غواړم پوه شو کنه زه به دنه تللی یم نو مساله او وقاص ته مې وي ته ځان ته دا شګنې په دغه په ټیم که هغه شګنې په ټیم که په باندې 5 بجې شو زه خو خیمه پیدا یم ماشاءالله پوه شوې پخوانه د وړوکوالي نه نو بس راپاسېدم او داس مې وکړ
خو چې رالم د مانځه داسې ډډه مې چې واچوه د صورت یاسین مې شروع کړه بیا راته پته نه لګېده چې کوم ځای کې خبره پوه شوې بهرحال خو بیدار یمه پاسېدو کې نر یمه ته وایې چې څنګه نر یې زبرګې نه نه زبرګي مرګي نشته خو زما والد صاحب دی الله پاک طریق الرحمت کې الله د جنت الفردوس کې د قرب مقامات ورکړي زه دونه وړوکی یم نو سهار وختي به په جمعې کې پاڅولم نو ما ته بیا یې اودس وکړه نو اودس به مې کوم نو د یارې خبره وه او د مجبورۍ بیا به جومات ته راوستم کچه جومات و پروازه پکې خواره وه ما ته ویې دې ځای کې کښېنه او لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله نو ما به هلته پټ پټ کنځل کول پوهېدم که په پټ پټ د لا اله الا الله په ځای به مې هغه ته کنځل کو خدای دې مړ کړه خدای دې مړ کړه د مطلب به مې دا و چې ته اوس ما ته خوب وباسې په دې خو نه پوهېدم چې دا دی زما بنیاد مضبوطوي خیال کې مې راځي هغه عادت یې راکې پیدا کړ نو یقین وساتئ د ښځو خبره توبه لویه کبره توبه د لویه کبره توبه د لویه کبره چې الله پاک ما ته د وختي پاسېدو توفیق نصیب کړی نو ډېر شته بیماري او عذر هغه معاف ده خبره عذر معاف دی په مطلب پوه شوې خدای په طالبۍ کې هم زمانه د جمعې مونځ نه دی قضا کړی طالبۍ کې په ابتدا کې او انتها کې د جمعې مونځ رانه خدای پاک د سهار دا نور خو په ځای پرېږده د سهار مونځ رانه خدای د جمعې سره نه دی قضا کړی په مطلب پوه شوې زه چې په سهار وختي جومات ته رالمه نو قاري عبدالله صاحب به زما نه مخکې راغلی و کله به زه مخکې رالمه هغه به ما پسې وروستو راغی نو مقصد مې دا دی چې زه بیدار وم نو زه اودس مې وکړ ځان مې تیار کړ خوب مال هم راځي څه لرګی نه یم پوه شوې پرون تاسو نماز د لرګي نه جوړ یم نو دا د بعضې خدمت طالبانو دا خیال دی دا رښتیا د لرګي نه جوړ دی خبره پوه شوې لرګي والا روبوټ یا خبرې نه شي کولی یا د اوسپنې نه جوړې خبرې نه شي کولی او زه خبرې کولی شم نو ما تا ته خبره وکړه چې مودهن اینا تا تیلو لوښي ته چې ته د هغې نه هغه استعمالي او تیل کې نه ته راخلې لکه دا بوتلګي مثال درته ما وښوده خو ګوره یاد وساته که دلته کې مدهن شي نو بیا دغه بوتلګي ته به نه ویلی کېږي هغه دا دی چې تا په لاس کې تیل راغستې دي او یوه ګوته او بله ګوته لانکې او کله سر او کله وریځې او کله سترګې دا پې دغه غوړې نو دې آلې ته دې ته به مدهن ویلی کېږي څه به وایي آله د تیلو د استعمالولو آله د تیلو استعمالولو والمکحوله اصل کې د رنجو کڅوړۍ ته ویلی کېږي چې هغې ته موږ رنجړومه وایو داسې درې ګوټیزه غوندې لاس دغه بله کړی هغې کې دننه رانجه اچولي نورې ګنډلې لږ غوندې سورې پکې پرېښی چې سلایي پکې ورننوځي سلایي او بیا یې پرې داسې درې ګوټیزې سر جوړ کړی مزه یې پکې اچولی هغه مزې په سر کې دا معموله ورکړی څه شی سلایي نو دا به ته چې کله بند کې نو دا به تاو کې داسې دا سلایي به یې په دې دا سلایي به هم بند شي دا به بیا جیب کې واچې ګرځوې نو چې کله دې سترګې توروړي بیا بیا راوباسې نو یو سلایي به په رنجو کې ګنده کې نو ښۍ سترګه کې به واچې بیا ښۍ بیا په ګسه سترګه کې دغه لوښي ته چې کوم دی مکحوله خالص دې رنجړومې ته مکحوله یا هغه بوتلګې چې تا د رنجو دپاره مقرر کړی دی او رانجه دې پکې اچولي دي نو هغې ته به مکحوله ویلی کېږي خو ګوره که د رنجو استعمال دې کړو هغې ته به مکحله ویلی کېږي هغه آلې ته به څه ویلی کېږي مکحله والمحروزه او بل محروزه دی محروزه دا د حرز نه ماخوذ دی حرز ویلی کېږي زمۍ ته زمۍ یو بوټی دی اشنان ورته په فارسۍ کې وي زمونږ د علاقو کې نشته دی افغانستان کې ما لیدلی دی هلته کې ما ته مولیانو ویلي
وی اشنان چې دا تا به مونږ ته زوتو دا اشنان دی نری نری باڼې دي هغه خلک د صابون په ځای باندې استعمالي اوبو کې واچي هغه داسې زګ غوندې پیدا کړي کپړې پکې واچي ومږي نو هغې نه چې کوم دی نو سر د خیرې د کپړو نه لرې شي بعضې علاقو کې د صابون په ځای باندې مختلف څیزونه استعمالیږي په دې تیرا کې سوکري ورته وایي موږ په یو ځای کې وو نو په هغې کې چې کوم دی یو خاوره وه خاوره وه توره خاوره څه وه توره خاوره وه بېغیرهي توره تکل دوکه توره خو نه وه ستا د پټکي په شانتې خو ورنږدې وه خو توره خاوره توره وه نو هغه توره خاوره به هغوی راوړه هغه به یې په اوبو کې واچوله لږه غوندې په یو بالټي کې یا په بل لوښي کې او بیا به یې پکې ډکې وو لرګی به یې پکې داسې وو ای به صف وکړو بیا به یې پکې کپړې واچولې چې کپړې به یې پکې واچولې هغه پکې یو ساعت پرتې وې لکه څنګه چې مونږ په صرفو کې دا طریقه کوو نو بیا به یې هغه ومږلې او بیا به یې په د جاري اوبو کې هغه کپړه وواله چې کمیس پرتوب بل سلوخي کپړه هغه په جاري اوبو کې چې ښکته پورته کړه د هغې نه به هغه د خاورې هغه اثرات لاړ او خیرنه کپړه به صفا سوتره شوه خاوره او توره خاوره وه مزې پکې دا وي نو د هغې نه محروزه چې کوم دی دا د دغې دپاره نه حرز استعمالېږي هغې ته اشنان ویلی کېږي نو که تاسو په افغانستان کې چا لیدلي خلک نه لیدلي بیا په غیبو ایمان راوړئ مونږ خو آمنا وصدقنا دی آمنا وصدقنا دی معنا مې درته وکړه او دلته بوټی ما سره نشته چې زه تا ته وښیم چې دا دی هغه اشنان دې تسمی ویلی کېږي په پښتو کې اشنان ورته وایي په فارسۍ کې او حرز ورته ویلی کېږي په عربۍ کې نو د دې نه چې کومه د آلې دپاره ټکې استعمالي محروزه د آله نه ده ګورې آله نه ده محروزه چې د اشنانو د ایښودلو دپاره کوم لوښی دی هغې ته محروزه ویلی کېږي او چې ته بیا دا استعمالي نو هغې ته به محرزه وی چې د آلي صیغه ول استعمالي نو بیا به ورته څه وی محرزتون به ورته وی اوس دې ټولو صیغو کې واپس نظر ورواچوه نو واپس چې د نظر ورواچو نو بیا معنا دا شوه چې دې کې بعضې ټکي د آلې په ځای استعمالېږي خو بعضې ټکي د آلې په ځای نه استعمالېږي د ظرف په ځای استعمالېږي د ظرف په ځای لکه مثال په طور زه به ووایم چې دا مدق او دا څه شی دی منخل دا د آلې په ځای استعمالېږي صیغې د آلې نه دي خو د آلې دپاره چې کوم دی استعمالېږي د سببیت دپاره استعمالېږي مسعود د سببیت دپاره استعمالېږي خو مدهونه او مکحوله او محروزه ګورې دې کې د ظرفیت معنا غالبه ده وزن مفعولتون په وزن باندې دی خو د ظرفیت معنا پکې غالبه ده ځکه هغه څیز ته وایي چې هغې کې هغه شی پروت وي لکه مثال په ډول مکحوله رنجلومه هغه کڅوړه چې په هغې کې رانجه پراته وي رانجه پکې خلک ږدي خیال کې مراله یا دقسې چې کومه دی نو محروزه هغه لوښی چې په هغې کې خلک چې کوم دی حرز او اشنان ږدي او سنبالوي پکې څه په شرنګ کې ورځي لیس بقیاس دا قیاس لري المصغر دا بل د متعلقاتو د علم صرف نه یوه مسله ده مصغر دا د اسم تفعیل صیغه ده د اسم تفعیل صیغه ده اسم مفعول د باب تفعیل صغر يصغر تصغیر تفعیل شو مصغر مصغر اسم فاعل ده او مصغر اسم مفعول ده تقلیل چې پکې شوی کوتاهی پکې شوی تصغیر دا د صغر نه ماخوذ ده او صغر وړوکوالي ته ویل کېږي دغه د وړوکوالي عمل کړی شوی دی دغه وړوکواله ثابت کړی شوی دی دلته یو واجب ټکی دی المزید فيه دا مصغر هغه بلاله هغه اسم دی چې زیادت کړی شوی په دې کې یو حرف پکې زیاتی کړی شوی لیدل على تقلیل دې د پاره چې دلالت کوي په تقلیل باندې
دې دپاره چې دلالت وکړي په تقلیل باندې لکه رجل ته دې نه دې تصغیر کو نو ته تصغیر طریقه د نسخې ښه خو چونکې مخکې تاسو زده کړې ده نو اشاره درته کومه چې په دې کې به اول حرف مضموم کې دویم حرف به مفتوح کې او په دریم مقام کې به یا ساکنه سیوا کې نو په درې حرفیزې کې به څلورم حرف محل د اعراب شي درې حرفیزې ثلاثي کې به څلورم حرف محل د اعراب شي نو د رجلن نه به رجایلون جوړ شي رجلن نه به څه جوړ شي رجایلون به دې نه چې کوم دی نو جوړ شي دلته یو ټکی دی هغه ټکی تا ته معلوم دی خو ویې نه ویلی هم نه شي معلوم هم درته نه دی مناسبي وي هغه دا دی چې تا دا ټکی د پخوا نه زوت کړی دی هره کلمه چې په هغه کې حروف سیوایي نو هغه دلالت کوي په زیادت د معنا باندې او دې لپاره تاسو ځان له کلیه ویلي وه چې زیادت د حروف دلالت کوي په زیادت د معنا باندې الا فی المصغر الا فی المصغر چې دلته کې زیادت د حروف راغلی دی خو دلالت په زیادت د معنا باندې نه کوي بیا زیادت دلالت چې کوم دی په تقلیل د معنا باندې کوي په قلت د معنا باندې دلالت کوي په خبره باندې پوه شوې خط خټکې ونخت کړه بیخي ونخت کړه پړډو ونخت ودې نو دا خبره تاله درځي نو که چا دا ورځي نو ماته وایي چې دا وایي اخي یا الله خیر ماشاءالله ها زیادت د حروفو یو خوارنګړی ونی وجه شو بدل سخوي وي ها کېده تام خدا ما تاسو ته ویلو چې د عربیانو سره عربي وایي اگر که غلط دا جنگ کې تیختم نعمتونه جنگ کې تیختم نعمتونه بولډنس زړورتیا زمونږ په دې شیرګړ کې یو سړی دی نو هغه په دې سیاست کې ډېر ګرم تقریرونه کوي خو چې چېرته د قرآن الفاظ او چېرته د حدیث الفاظ وي نو ټول سره غلط وي هغه خطبه هم ټوله غلطه ده خبره پوه شوې خطبه هم ټوله غلطه ده خو چغې دونه وایي چې دا ملک په مخه راغستی نو خلک وایي چې دا خو مولانا پلان کې خان دی او نور در حقیقت چې کوم نه نو د مولانا دا لفظ هغه استعمالول غلط دي خو شی زړور دی مولا جواب وکړه ولا څه وکړه جواب وکړه ښه دی یو مناسب غوندې جواب دی موږ به پکې اوس لږ کېدو کوېدو کړو نو خبره به برابر کړو بعضې حروف داسې دي چې د هغې زیادت د معنا دپاره راځي لکه د خاصیاتو په بابونو کې چې څومره زیادت راغلی دی نو هغه د معنا دپاره راغلی دی چا دپاره او په معنا کې زیادت پیدا کړی دی که نه دی پیدا کړی تعدیت یې پکې پیدا نه کړ نو دا په معنا کې زیادت راغی که نه تصویر یې پکې پیدا نه کړ سلب یې پکې پیدا نه کړ وغیره وغیره داسې پسې لاړ شه خو قاعده داسې خلکو ویلې ده موږ یاریان کړي ده دلته یو چې زیادت د حروف دلالت په زیادت د معنا باندې کوي وایي صرفون او تصریفون صرفون او تصریفون ته وګوره په صرفون کې حروف لږ دي او په تصریفون کې حروف ډېر دي دا دلالت په زیادت د معنا باندې کله د جمعیت را خبره راوالي چې دا مفرد دی او دا جمع ده نو په جمع کې حروف ډېر شو نو په معنا کې ډېروالی راغی نو د دې مولا خبره صحیح ده چې هلته کې زیادت د معنا د زیادت دپاره شوی دی او دلته زیادت د معنا د زیادت دپاره نه دی شوی خو بیا هم زیادت دی د رجل نه په رجل کې حروف بیا هم سیوا شو نو اصل وجه
اصل وجه هغه سره یاد وساته هغه دا ده چې دلته په کار دا ده چې موږ د رجل کې حرف لرو په دې رجل کې موږ د مصغر دپاره تقلیل د حروف راولو سراولو تقلیل د حروف راولو ځکه زیادت د حروفو کو دلالت په زیادت د معنا باندې کوي او دلته کې چې کومه دی نو زیادت د حروفو دلالت په تقلیل د معنا باندې کوي دا څنګه خبره شوله دغه دواړه خبرې خو د یو بل سره متضاد شوې نو د دې اصل جواب دا دی صحیح جواب چې کومه دی نو دا دی چې که چېرته موږ ولګو او د دې مکبر لفظ نه یو حرف چې کومه دی نو کم کو نو دلالت په تقلیل د معنا باندې وکي دلالت په تقلیل د معنا باندې وکي خدا قدر صالح نه به کلمه کم شي خلک رااله د دې وجه نه وي چې په صورت د کمولو د حرف کې دلالت په تقلیل د معنا وکي خدا قدر صالح نه کلمه کمیږي نو مجبوران مونږه دې ته مجبور شو چې موږ پکې زیادت د معنا وکړو خو زیادت به د تقلیل لپاره اخلو اوس کته وی چې دا خو په رجل کې باندې په نورو کې باندې موږ د ثلاثي مجرد اصل دي او چې ارته کې یوصل هم یو خبره ثابته شو چې دا باندې کې نو په ټولو کې به نه کې او چې کې نو په ټولو کې به کې دا خبره تا په دي کتابونو کې په دي روان سبقونو کې بشمار پیری ویلا چې الکه د زرادی مولا پریز باندې چا پریز د زرادی مولا پریز باندې یعیدو یعیدان تعیدو تعیدان پدې ټول شیغو کې قاعده نه متوجه ټول شیغو کې قاعده نه متوجه په یعیدو یعیدان نو دانوري ولت نه تابع کړي دی او نه بل څه کړي سی ویلو توازن لباب او اکرمو کې خلاف القياس قاعده ده موافق القياس قاعده ده تاسو ما ته فکر دی کنه وده خو نه ها او اکرمو کې قاعده ده د حذف د حمزه خلاف القياس ده خلاف القياس ده ځکه دا حذف د حمزه دی کې ابدال د حمزه دی ابدال د حمزه دی حذف د حمزه راغلی په یو صيغه کې ټول صيغې باوجود د دینه چې خلاف القياس د حذف د حمزه راغلی د ټول نه چې کوم نو حمزه حذف کړل څه توردل رعایت للتعادل د یو شانوالي د پاره رعایت للتناسب د مناسبت د پاره چې دا ټول صيغې په یو شانی شي نو دلته کې د قدر صالح نه کلمه په تصغیر کې کمیدل صرف په ثلاثي مجردو کې صرف دا نور د دې تابع مګرځول یا توردل دي په ګری پاره کې یو حرف کم کا کنه چې سلو حرفي دې نو کم کړ قدر صالح نه کلمه کوي شي نه پیس حرفي دې نو یو حرف کم کړ قدر صالح نه کلمه کوي شي نه نو شي کمال خو چون کې دا اصل د دوی د پاره د رباعي او د خماسي او د پاره هغه ثلاثي مجرد اسم دی نو په ثلاثي مجرد کې که حرف د تقلیل د پاره کوي نو بیا به د قدر صالح نه کلمه کمیږي د دې وجنه پاغانونو کې هم چې کم دنو کما نکړه دلته زیاتی کړه نو الته زیاتی کړه دلته زیاتی کړه نو الته هم چې کم دنو زیاتی کړه نو دا زیادت د چا د پاره راځي د تقلیل د پاره دا زیادت د چا د پاره راځي د تقلیل د پاره نو اخر کې راو ګرځي نو دا مولا خبرې لرالو دا کومه خبرې لرالو خو وجه هغه د تمام ویلا خدا نو ویلا هو وجه درته ما ویلا په شان دی ورته بل باندې پوښي چې یو دلته زیادت د معنا د پاره نه راغلي زیادت د لفظ د زیادت د معنا د پاره نه راغلي زیادت د لفظ د تقلیل د معنا د پاره راغلي د تقلیل د معنا د پاره خو اخر ولی اخیری ټکی په کې زده غوښم چې ټول قاعده ویم نو بیا ته ولی بیا تاسو ویم ولی لکه تاسو ما تصغیر خبره په هوا کې کړی و چې تصغیر چې کوم دې سیس خپل اصل ته بوزي دا تا منلې ولا ما سره چې او ټیک د تصغیر اصل جمع تکثیر چې کوم دې اصل ته بوزي خو بیا مې درستو په دې کې ولی نو د ولی نه خو سره جواب نو تاسو سره جواب نو په خبره باندې پوښوي نو جواب در تمام وکړو نو بیا تاسو سترخونه ګرځول ما راته
راته ځم درو میتان لړو درته کتل درته تا ما ته ولې خو نه درته کنه اوس دې ستګه بس خالي ټیک دې موت نو د مولا کې خبره درسته واخه اوس پوه شوي ته مولا خبره درسته ما سره نشته کنه تانیس کې اوس مې انعام کې ورکړ اختر کې به خیر ورکړ اختر کې غول د سلو په لوټ ولا ورکو عید مبارک به کړي عید مبارک به کړي خیر په خبره باندې پوه شوي دونه به ته خوشاله شي دا انعام دی هلکه زه په اتم کې اول نمبر رالم دا انعام څه عجیبه شی دی اتم کې یې سکول وی کنه سن 70 خبر اوسنۍ دونه وخت نه شي نو اول نمبر رالم چې اول نمبر رالم نو مال 3 روپۍ انعام راکړ څو 3 روپۍ انعام نو هغه 3 روپۍ ما په رومال کې تاو یو شپاړه سپاټي سوالی رومال باندې چې خدای پاک را پیدا سلورانی باندې رومال کې د رومال چې هغه ستې شو دوالي سلورني شپږ پیسې باندې رومال کې خبره پوه شو نو هغه یو رومال چې را پیدا هغه کې مې هغه پیسې کې خو دې بیا مې د سلامات کړې او مې ځان سره ګرځولې ما سره 3 روپۍ دي 3 روپۍ دي او بیا انعام دی 3 روپۍ دي او انعام دی په مطلب پوه شو نو او هغه ځان سره ساتلي ډېره موده مې وساتلي ډېره موده که ضرورت به مې پېښ شو نو نه مې لګولې ما دا ماته انعام ملو شوی زه په اتم کې فرسټ راغلی وم اول نمبر راغلی وم مطلب پوه شوې که نه هغه مخکې موده کې په ډسټرک مردان کې سند مردان کې د استادانو کارکردګي کتله سکول د استادانو کارکردګي کتله نو زه پکې فرسټ رالم استادانو په کارکردګۍ کې فرسټ رالم نو هغې کې ما ته چې کوم دی هغې شیلډ ورته وایي شیلډ داسې یو شی رانه راکړه په هغې باندې زما نوم مسټر پلان دلته لیکلی دی چې هغه چا وکتل مړه مې دې سره مولانا په کار وم هغې مولانا ته انعام نه ورکړي دا دې مسټر په وجه راکړي دا د انګریزي تعریف په وجه راکړي دا څه د شوده بړ بوکس باندې هغې مولانا څه پېژني تاسو خیال ته راغله او دغه مخکې ورځو کې چې کله ریټایر کېدم بل شي هغه توره چې پکې جوړه کړي توره موږ ماشوم هغه وایي چې داجي دا توره مال راکړه زه به ځان ته لوبې کوم زه به ځان ته لوبې کوم مې دا لوبو توره نه ده که نه خیال کې م راځي بهر حال د الله مهرباني ده کوم میدان کې چې مقدم مخې نه وروستو نه دی پوه شوې کوم میدان کې مقدم خیر ده خدای خیر یا خدای خیر ها بیا مې سره ملا ډېر ښکلی سوال وکړي په دې دا ټوله قصه چې دې وکړه نو پوی پې نه شوم قصه دا ده اوس یې درته مختصره به کوم مختصره به کوم ځکه دې ملا ځان سره نن هغه شی هم نه دی راوړی اچانک هم نه دی راوړی او پیاله هم نه دی راوړی ما دلته چې مالک راوا دې غسته وی نه ما د خدای بنده من به سترګې پټولې چا ته پته نه لګېدې اوس ته چې ګم دی مې ځانو یا څه شي ټوخي موخي به کوو نو خبرې دا واقع دلالان خو ګوره راته دا مطلب چې دې خبرې ته مې غوږ کېده په دې خو پوهېږي چې زیادت د حروفو دلالت په زیادت د معنا باندې کوي دا ټیک ده خو دلته کې علما یو تقسیم کوي په حواله د دغې ملا دا خبره درته کوم علما یو تقسیم کوي چې هر ځای کې زیادت د حروفو دا د زیادت د معنا دپاره نه وي کله لکه ډېر زیات کم تاسې به ووایو چې 99% چې زیادت راغلی نو دا به د زیادت د معنا دپاره وي او 1% چې زیادت راغلی نو دا به د
زیادت د معنا د پاره نه دا به زیادت چې زیادت د معنا د پاره نه شو د شاده پاره شو د قلت د معنا د پاره د تقریر د معنا د پاره شو دې پوری خو پوه شوې کنه خدا راته وایا چې په دې تصغیر کې زیادت د حرف راغلی دی او د تقریر د معنا د پاره دی خو ولي دا دې پوری خو اسانه خبره شو کنه په دې خو مشکل نشته کنه چې بل ځکه به زیادت د معنا لپاره راغلی او دلته د زیادت د معنا لپاره او دلته به د زیادت د حرف د زیادت د معنا لپاره نه راغلی خو وجه یې څه ولې داسې وشوله چې په تصریف کې د زیادت د معنا لپاره راغلی په اکرام کې د زیادت د معنا لپاره راغلی په استفعال او افتعال کې د زیادت د معنا لپاره راغلی او په رجیل کې د کوم د قلت د معنا لپاره راغلی دا ولې دې په یو راسي دي په خبره دا ځکه چې تقاضا ده چې په تصویر کې مونږه څنګه چې داغه معنا وړه ده دغه سیمون کولګو داغه هغه لفظ او ورکه کو نو ورکه کو به څنګه چې داغه نه مونږ یو حرف کم یو حرف ده لکه مثال رجل چاته ویل کیږي چې د قد نم ورکه لا سوخبی مواری قوتون او طاقتون هم واری ترجولی ابل رجیل ده اگر 2 فوٹا ده 2.5 فوٹا ده په مطلب باندې پوي شوي 3 فوٹا ده زیات نه زیات او ته چې کم ده نو 15 فوٹا او 2.5 فوٹا نو ترجولی اگر رجیل ده اوس دې د پاره چې کوم لفظ وسع ده د مکبر د پاره نو هغه رجل لنده ثلاثی مجرد برادی سو برادی ثلاثی مجرد برادی اوس کده ثلاثی مجرد وسره نمونږ اولګو چې د دې هغه معنا مصغر کو نو دا حرف ورته مصغر کو نو حرف لا لفظ مصغر کو نو لفظ بداسه مصغر کیږي چې موږ د دې رجل د دریو حرفونو نه یو حرف لرو یا ترا لرو یا تی جیم لرکو او یا تی نا لام لرکو چې دا مو تی لرکو نو دا حرف لفظ پسو حرفا پاتی شو پا 2 حرفا او 2 حرفا تا پخوا پا زمانه کې زود کریو چې پا اسماء و افعالو کې دا قدر صالحنا کلمه کما شوا دا قدر صالحنا کلمه کما شوله په مطلب پوه شوې د قدر صالح نه کلمه کمې دلنو په دی وجه پای زیادت پکې وکړه په دی وجه پکې زیادت وکړو یعنی قیاس خدا تقاضا کوي چې تقلیل د معنا واړي نو تقلیل د حروف راولا کمواله د معنا واړي نو کمواله د حروف راولا خودل د کمواله د حروف سره قدر صالح نه کلمه کوي چې نو مجبور دي ته شو چې حرف په کې سیوا کو خو معنا به اخلو تقلید کوسم نه پوهیږم دیوال تصور راچوا المزید فی زمانه زیګه روپ چې کوم نه خلق دي دا تاسو سم نه کوو الګه خوېګه پکا خو زه خوېدل نشم کولای په خبره پوه شوي کوه پیډیره مولګه کو زه مجبور یم د خپل خوینه خبره پوه شي زه خپل خوی نه مجبورې ما هغه یو سړي خدا کړی ونه چا راځار کړو خیر غلا به چا وکړه کمه وي پرې د چې خمي خمبيره کې د خپل خوی نه وړم مې دا شي انا مصاد غارو المزید فی چې زیادت راغلي وي په دکی ليدل على تقليل دې د پاره چې دلالت کوي په تقليل لکه رجل روجه شي المتمكن بس اسم متمكن چې په بل اصطلاح کې متخلق اسم معرب وي اسم متمكن اسم معرب ورته ویل کېږي بیا ټیک ده چې اسم معرب به تاسو قسمونه هي یو به منصرفي بل به غیر منصرفي خو اول ورته اسم متمكن وي او بیا د هغه مقابله کې اسم غیر متمكن دی چې هغه ته موږ مبني وایو په بل اصطلاح کې د څوک سوی مبني ته چا یو اصطلاح د چا بل اصطلاح چا د صرفیانو او د نحویانو اصطلاح او چا د مناطقو اصطلاح
نو دی وی چې دغه اسم متمکن یضم اوله مضموم بکړي شي اول حرف داغه ويفتح ثانيه مفتوح بکړي شي دویم حرف وبعدهما ياء ساكنه او پس دغه دوالو لبا یہ ساکنه راشي یہ ساکنه بچ کم دی نو راشي ورپسې به حرف پاتې شي هغه حرف بیا اخیری وي او یا بدا چې کمانیانو سلور حرفی دی وي نو که اخیری وي نو داغه به محل د اعراب وي او که دا اسم سلور حرفی دی وي اسم سوي سلور حرفی دی وي نو دا ورپسې حرف په مکسور کې ورستو به محل د اعراب شي ويكسر ما بعدها ما بعد د غیان په مکسور شي ما بعد د غیان چې کما یا ساکنه دی د تصغیر راوستوا هغه مذکور شي فی الاربعه فی الاربعه فسلور اسماء کی اے فی ذل اربعه دلته کې پټ یو ټکی پروت دی هغه ته مضاف وي هغه مضاف دلته محذوف مقدر دی هغه مقدر د دې فی او د الاربعه په دې مینس کې دی دا غزه کې نه راتلو وې زم نه به لیکو مقدر به نو به لیکو مقدر به کو نو فی ذل اربعه یعنی فی الرباعی مرا فی ذل اربعه شیش فی الرباعی کله مولیانم څه چل کینو کله یو ټکی وای کله ول ټکی وای مونږ نه یو دوه خطا کړی مونږ نه یو دوه خطا کړی ني او خیر دې مونږ مرته چې کوم دی ورګونه ته ول کړی وي پوه شو مطلب باندې نو وایو خبره وکاو اوس بیا او تفکر وکا کوم ځای وي ويكسر ما بعدها مقصور کوله بشي ما بعد دې في الاربعه في ذل الا في تاء التانيث مگر پته تانیثی کې کله دا یا نرستو ته تانیثی راغلی و یا الفایه یا الفونه د تانیث راغلی الفونه د تانیث سودی یو الف مقصوره ده یو الف ممدوده ده مقصوره ته دا وایي چې دا مختصر ادا کیږي څومره چې د الف ادا کیدل دي الف چې څومره وخت کې ادا او ممدوده دي ته وایي چې دا په حقیقت کې دوه الف دي دا دویم الف بیا د حمزه باندې بدل شوی دی نو ممدوده ورته ویل کیږي په دې باندې आवाज کې امتداد راځي امتداد د صوت ورته ویل کیږي आवाज په وګديږي مد پکې راځي والالف والنون او بل چې کوم دی الف او نون دی الف او نون دی المشبهتين بهما چې مشابه دی د دغه الفانو د تانیث سره الف او نون چې مشابه دی د چا سره د الفانو د تانیث سره دا کوم الف نون دی دا الف نون دی چې خاص دی په مذکر پورې او تی نه قبلی تی نه قبلی مطلب دا چې په مؤنث کې به تی نه راځي تی نه قبلی په مؤنث کې به تی چې کوم دی نو نه راځي په خبره باندې پوه شوي و الف افعال و الف افعال او لکه الف د افعال شو الف د افعال شو هغه افعال چې هغه صيغه د مفرد ده د جمع نه ده نه افعال هر افعال جمعا چې دا جمع وي افعال چې دا جمع وي نو دې کې وجه کم دی نو بیا څه چل کې یو تی د تانیث پکې راځي دا یو صورت شو لکه طلحتو دې کې اوس تصغیر کې نو توي په مضمون کې لام په مفتوح کې د لام نرستو به یې د تصغیر راوړي تی تانیثی پکې راغلي دا اسم مؤنث ته اسم د مؤنث نه دی اسم مؤنث ته ځکه چې ته تانیث پکې ده خو د سړی نوم دی ښا د سړی نوم دی نو اسم د مؤنث نه دی اسم مؤنث دی په دې پوهیږئ ها نو تولای اوس پکار دا د قاعده مطابق د استثناء نه مخکې چې د یاد تصغیر نه رستو پټ کې سره شي کسره راشي نه کسره راشي خو استثناء ته وکړه چې الا فی تاء التانیث چې دې تانیثی په کې راغله نو بیا ولا مدین رستو حرف نه مکسور کې
هر بل مکسور کې سجن وکي مفتوح کې تولای حتوب وې تولای حتوب وې او چې الفین پکې راغلي لکه حبلا کې الف مکسوره راغلي ده نو حي مضموم کا به مفتوحه کا د بین رسوي د تصغیر راوړه نو حبای لا حبای د لام باندې با کسره اوس راوړي ځکه رسو الف مکسوره راغلي دا علامه د تانیث ده دا علامه د تانیث ده او بیا داسې علامه د تانیث ته چې بدلیږي نه کې بدلې لهجه جوړوي درته نو حبای لا به پکې وي او بل الف ده لکه حمراء هغه کې به حي مضمون کې مين به مفتوح کې هغه نرستو به د تصغیر راوړي نو په کار دا چې د تصغیر نرستو کسره راشي سراشي کسره باندې شي راتله ځکه بیا به د الف ممدوده بدلیږي نو حمیرا ابا مفتوح کې حمیرا په پکې وي حمیرا خاطر دا لکه په دې الف کې چې دوه الفونه دي دې کې خو الف بدلیږي مثلا کتلا کسره وي د یې نرستو نو حمیلی به پکې وي او حمیرا کې به حمیریون وي داسې الف به بدل شي الف خو بدلل نه غواړي ځکه دا خو چې کومنانو سبب د عدم انصراف هم دی علامه د تانیث هم ده هغه علامه د تانیث به ختم شي دا کته چې کومنانو سلیچر کې ته وي او که بلار بچر کې ته وي او کبلی بلا ته وي خو چې دغه پکې راغلی تقصیر په تقلید راولي نو بیا هغه تانیثیت باندې دلالت پاتې نشي نو دا خو ټیک شو خو بلې ته د تانیث کې چې ته د تانیث پکې راغلی ده دې کې ولې چې کوم دی د یې نرستو نه مقصود کې تولای حتو پکې ولې نه وي تولای حتو وی د خدای بندا دا ټکي اسیم وګت شوی دی یو پکې یا سی وا شوی ده بل پکې تا تانیث راغلی ده نو تا تانیث چې پکې دا لفظ وګت شو د وګدوالي د وجه چې کوم دی فتحه پکې راوسته د پاره د تخفیف فتحه پکې راوسته د پاره د تخفیف والنون الف والنون چې مشابه دي الف والنون چې مشابه دي ته دې مولا ذوق ډېر خري خدا ټکی رستو په خپل روان دي متن کې نو ذوق ډېر زیات اعلی دی ذوق څه ډېر اعلی دی دا خبرې به ان شاء الله په متن کې په خپل باندې راشي کدي کني بل کتاب کې خو متن کې را روان دي چې دا خو کله کله دا تسخير د عظمت لپاره هم راځي د ترحم لپاره هم راځي یوازې د عظمت لپاره نه راځي د ترحم لپاره هم راځي هغه استعمال یو وسع ده یو استعمال ده یو وسع ده وسع د تقلید لپاره او استعمال کله کله یا ابي خبره پوه یا اباتی یا آباتی اینا دلالت که تصغیر نه خو مثال می ده ویل یا آباتی اوبیون دا د عظمت د پاره او دا چې کومانو د ادب او د احترام د پاره یا بنیرکم معنا یا بنیرکم معنا سو کوئی نوح علیہ السلام خپل زوی ته وی چې دا غریدا بچوړیا ترحم د پاره استعمال شوی دی پوښی مطلب دی یو وسعلا یو داغه نه خلاف کله کله یو لفظ د هغه کې استعمالي دل ندي په وضع کې خلاف وضع کې استعمالي دل دي دا د عربو قانون او طریقه له مونږ په خپل داسې په دې پښتو کې هم ډېر الفاظ د سړي چې وضع د یو معنا لپاره استعمال به مونږه په بل ځای کې د بل معنا لپاره استعمالو تاسو معلوم دي چې د پښتو د شتي کې ته معلوم دي چې وضع د یو لپاره دي او استعمالول د بل معنی لپاره چې کوم دی استعمالي د بل معنی لپاره استعمالي دا بشمار ټکی دی یو ټکی نه دی دوه نه دی درې نه دی دا هر تقریبا هر زموږ هر نسب ټکی موږ د استعمالو هر نسب ټکی موږ د استعمالو خبره باندې پوښوي تاسو چې مهرباني وکړئ ولاړ دې اوس مهرباني کول خدای چې په ما رحم وکړه مال سراکا
زما په سر د شفقت لاس راکاږه او تاسو وته تاسو مهرباني وکي مطلب دا چې دلته کې د ډاکخانه مبارکه ولګو خبره پوه شئ دا ټکی موږ استعمالو کنه استعمالو مهرباني او تا تمامه د عربو تفضل یا شیخ کوي چې اوس کوم تفضل یا شیخ کوي تشریف رکی هم تفضل یا شیخ خبره باندې پوه شئ کوي کین هم تفضل یا شیخ کوي پاس هم تفضل یا شیخ ارشه تفضل دی ارشه تفضل دی نو یو وضع د تفضلنا او یو چې کوم د استعمال د خلقو استعمال د خلقو نو هغه ته غلط مشهور وي کله ته خلاف القياس وي کله ته شاذ وي هغه ته کوم ټکی وي نو هغه ورته وایا سپښان کې ورلې وي نه کې تانیسی نو دا په کې ځکه چې دلته حروف زیات شو خوار نشوي دلالت کوي په کموالي د معنا باندې زیات شو نو کسره چې په کې راشي نو ثقل به پیدا کوي نو تخفیف د باندې ولا فتح ورته الف او نون چې دا مشابه دي د الفین او د تانیث سره دې د الف او نون هغه وایي چې استعماليږي د سبب د عدم انصراف لپاره سبب د عدم انصراف لپاره او په مؤنث کې دې ناراضي لکه سکران څه سکران فعلان وزن نه کنه الف نون بغیر مشابه دي د الفین او د تانیث سره په دې خبره کې چې د دې سکران په مؤنث کې متي ناراضي ته په کې ناراضي سبب کې راضي نو بګی راځي مؤنث به څنګه راځي مؤنث به څنګه راځي سکرا کنه او کاسه یا زنه لا خو په مراه دغه کې د هدایت النحو کې طالب راشي ان شاء الله دوی مدرسه کې کوي کني نو په درېمه درجه کې چې کوم ده زموږ په زمانه کې درجه نه وي موږ چې کله سبق ونه په زمانه کې درجه نه وي خبره به درجه وه نو مولا په کتاب پسې یو کتاب پسې وته پلاني دی کې هغه مولا چې کوم دی سولم خوي نو زما چې هغه د تصورات او تصدیقات بیا دونه ګران نه دي تصورات نه تصدیقات على الصباح مردم بکار بار روان سو کوئی داسې کوم دی الحمدلله بابا دامت برکاتهم العالیه هغه فرمای چې وی علی الصباح چې مردم بکاروبار روان بلهکشان محبت بکوی یار روان سار وخت یې سره خپل کار روان دي او د بلهکشان محبت د محبت او د عشق لیونی هغه چې کوم دی نو بکوی یار روان د یار کوسې ته ځي با یا وی بسوی یار روان طرف د یار ته ځي طالب وی کتاب نیولې کتابی پترخ کی نیولے دے کافیہ یر روانی ما درس لازم سبق لازم مدرسے لازم نن پا عدل کی سبق دے چی ملابا پکی سوئی چی ملابا پکی سوئی عدل با گرانی نو عدل با گرانی نو بیازک طالبان بوی چی نن میں پا یوم په عدل کې سبق دی او بل د جانان د لوري ناراضي خاتون وګور ورته بل طالب روان دی شرجانی په ترخ کې نیولې ده یا حاصل محصول کې سبق دی حاصل محصول کې سبق دی اوس حاصل هم لرکو محصول هم لرک حاصل هم لرک محصول هم لرک شی آسان کړ المرفوعات عدل لرک او دغه انت لرک او دغه انت لرک لرک کړي دی نه کړ ها راشه سره په دې پرې نو پاتې شي چې واسه بوټي پاتې شولا پوي چې زه تعالی ګم نو وسمې کیږي نه قهر درویش برجات درویش قهر درویش برجات درویش دا وفات ده کنيفات وفات نه کنيفات یو د شپک کاله کوي رم مکوا اوس دا شپک کاله کوي بل د پرې تا کړی هو سو په دغه په ټوله باندې پلانش خیال کړه پرې نه خیال کی ما تا ته وې چې دا هستۍ چا پیدا کړي دې کتابونو درس نظامی دې سړو کتابونو دې مولا حسن من زاهد متول
حمیفزی او صدرا دی کتابونو پیدا کړی دي نن داغي سره څوک خبرې نشي کولای نن داغي سره دا د اردو پر رسالو باندې دی پیدا شي دا د اردو پر رسالو نه دی پیدا شي ټیک دا کوي با خو زه او زما مزاج دی یو د خلکو مزاج زه ما ته خوان نه راکړي ما ته مزه نه راکړي ما ته یو مولا ټلیفون کوي مولا ته چې دا کتابونه به ارشاد الصرف پکې وي ارشاد الصرف علاوه په خوب کې نه کوي څنګه پیژنم چې ارشاد الصرف زیړ دی شین دی ودی دی خکرېشتا کنيشتا وال کوي کنه کوي دا ماده دلیل لري مال نه راځي ارشاد الصرف زه ګډه غزاړه کتابونه زوړ مولا او زړې پدروي زوړ مولا او زړې تراوي واسپه مذهب ورکوي نو اگر نون الف او نون چې مشابه دي د الفینو د تانیث سره په نه قبلولو د تاکیرستو سره دا لګي وته چې مشابه دي د الفینو د تانیث سره په نه قبلولو د تاکی په مؤنث کې به د تا نه لري لکه سکران نو د سکران په تصغیر کې به وې سین په مضمون کې کاف په مفتوح کې د کاف نرستو با یا د تصغیر راوړي پرا به کسره نه راوړي بیا به الف نون ټول شي نو سوکایران به وې چې الف نون دې ټول کړ دا ټکي بغیر منصرف پاتې شي نه بشي پاتې غیر منصرف پاتې شي نه بشي پاتې تا دې ویلو کنه چې الف نون دا د عدم انصراف په اسبابو کې دي کړی کوئی شوی الف نون مزیدتین ورته وایي منګه کله ټکی پورا وایو کله نیمګړی وایو خو نور کته پوهیږي خو کې اور ګرځي پټی کې نه پوه نه دا خبر نه ختم شو او تعبیر نو اوس چې کوم د الف نون د پاره د عدم انصراف د پاره شرط ویلو عدم انصراف وی چې دا به غیر منصرفي په دې شرط باندې چې مؤنث په وزن د فعل راغلي مؤنث په وزن د فعل راغلي او بل ملاوي چې نه دا بغیر منصرفي چې مؤنث په وزن د فعلانه نه راغلي هغه تستا په اصطلاح کې وای دی وای چې وجود د فعلا دا شرط دی د پاره د عدم انصراف د فعلان او بلوي انتفاء د فعلانه دا شرط د پاره د عدم انصراف د فعلان څه پښران کې ورته دا غواړي چې په رحمان لفظ کې وخت لفا فی رحمان پر رحمان کې اختلاف نه فی انصراف و عدم انصراف الرحمن په انصراف او عدم انصراف د رحمان کې ځکه چې د رحمان مؤنث رحمانه نه راغلي خو رحمان نه راغلي رحمان نشته نو هغه وی وجود د فعلان نه لري کنه نو منصرف شي غیر منصرف نشته او دا بل ملاسوي وی انتفاع د فعلانه اللي نشواله د فعلانه شته شرط موجود شي کنه نو رحمان څه غیر منصرف شو اوس ګرځل الله کله غرته کې جو کله کله دې تکوزي کا سزا درا پیدا کړه نو دا الف نون مشدد دې دا مراد دي اوس په پوښتنه باندې خبره وینا والف افعال جمعا او الف د افعال چې جمعوي ځکه چې د افعال په وزن باندې یو ټکی راغلی دی چې هغه چې مفرد مستعمل شوی لکه اعشار دا د ګټې نه د کاڼي نه جوړه شوې کټوۍ ته ویل کېږي کټوۍ پېژنئ دا د دیچکي مور ده کټوۍ څه ده د دیچکي مور ده ځکه دیچکي خو چې کوم دی نو د سیلورو نه جوړ دی او یا د سټیلو نه جوړ دی او کټوۍ د خاورې نه جوړ دی د خاټې نه جوړ دی یا د ګټې نه جوړ دی د کټوۍ پخلی دا ډېر ترسکوني ډېر مزېدار دي اوس خبرې اسانه شوې کټوۍ خلک نه جوړي کټو کې خلک پخلی نه کوي په مطلب پوه شوې بهر حال افعال نو که چېرته افعال د مفردو نو هغې کې چې تصغیر کې نو د دې یې نه وروستو به په کسره راوړي خو چې افعال جمعي نو د دې کې به لکه اجمال څه شي اجمال د جمال جمع لکه اجمال د چا د جمال جمع ده اوس دا دې کې چې تصغیر کې نو حمزه به مضموم کې جیم به مفتوح کې وروستو به چې کوم د یې د تصغیر راوړي نو اوجای مال دې مين باندې فتح راوړي
دا الف بل بدل بیا دا الف د جمعیت د بار راغلی دی او د جمعیت چې کوم دی علامه به ختم شي او اعشار چې کله تصغیر کې نو قعیشی به وي د بار د فرق په مابین د هغه اشعار چې مفرد دي او د بار د هغه اشعار چې جمع ده پوه شوې ولا تزاد على اربعه بس لا خفيف اخو من جنب سبب وياه